یو فیلینګ ته داسې محسوسېږي چې دلته چې موږ دلته ډېر زیات کمفورټیبل یو، ډېر زیات پروټیکټډ یو، ځکه موږ ته هېڅ دلته کې هېڅ څه موږ ته داسې نه دي محسوس شوي. او د دلته ټیچر چې کوم دی د هغوی ټریننګ میتډولوژي ډېر زیات زبردسته ده. هر ټیچر چې ډېر زیات پروفیشنل هغه کې یو شمېر یعنې نومې کورس چې ته ګین هغې کې دي. خو مهمه خبره دا ده چې زموږ کومې بچیانې په دغه کالج کې سبق وایي، د زنانو لپاره بیل سیکشن، د نارینو لپاره بیل سیکشن. خو چې کومې بچې سره په میډیا باندې خبرې اترې کوي نو بلکله خبرو ته تیاره ده. ګرانو کتونکو، زموږ دغه خویندې دغه بچې تعلیمونه وکړي، خو موږ یې په کور کې بندیوان وساتو او یا زیات نه زیات نوکري کوي نو ټیچره کوي. زه د خپلې چارسدې ذکر وکړم نه دلته کې یو ایسي د فیصل آباد ته، بله پکې د لاهور ده، دغه شانتې د الیکشن کمیشن، نادرا، پاسپورټ، څومره محکمې هغې کې زنانه مشرانې چې کومې دي نو هغه د دې صوبې نه هم د بهر نه راغلي دي او دلته کې پوسټنګ شوی دی. چونکې زمونږ په دغه بچیانو کې ډېر زیات ټیلنټ دی، خو د بده مرغه څه د معاشرې دغه بدرنګ شکل، دغه څپېړې چې مونږ لور خور ته کم نظر کوو او څه پلاران هغه اعتماد نه کوي په بچیانو باندې چې دغه تعلیمونه پې وکړي. خو سوپیریر کالج دغه ټول هر څه باندې کار کوي. نو موږ بس چوټي شوې ده او یو بچی هم خوا کې موجوده ده او هغې وي چې زه لږې خبرې کول غواړم. هرکلي درته دلته بیا اډمیشن د دې کالج دلته چې ووي چې یاره داسې یو کالج ته ځو چلته داخله واخله. د دې کالج خو لکه فرست مونږ بورډونه لیدل مونږ چې کله 8 کې وو نو هغه ټایم زموږ خپله شوق و چې مونږ سپیریر ته لاړ شو. دا زموږ د کالج چې کوم پرنسپل و نو هغه مونږ ته وایي چې سپیریر ډېر زیات زبردست هلته لاړ شي. د سکول چې کوم پرنسپل هغه هم دا مشوره درکړې وه. نورې ملګري هم د سري د کوم ځای نه پکې دلته اډمیشن خلکو اخیستی دلته خو د ډېرې د مردان سایډ نه مې راغلې ده او داسې د تورمزو سکول ما سره صرف یو ملګری ده او نور چې کوم دي نو ډېر د رزلټ دي، څوک د چارسدي دي، څوک د یو ځای، څوک د بل ځای دي. ډېر د تنګي سایډ نه سپو سایډ نه پکې راغلي. فرست یې ګن څومره مارکس راغلي؟ فرست یې ریزلټ نه جوړ شوی. ښه ریزلټ نه جوړ شوی. او څه پیسې کې هم څه د مخکې بیا څه کول غواړئ؟ مخکې زما فی الحال میډیکل دی، خو زما خپل خیال دی چې زه مخکې IT سایډ ته لاړ شم. د سوپیریر کالج کې تاسو دومره وخت تېر کړی، کال وشو، ډېرې جینکې، پلاران، میاندې، هغوی به ستاسو دا ویډیو ګوري، څه میسیج ورکوئ؟ هغې له زه دا میسیج ورکوم چې سوپیریر یو ډېر زیات پروټیکټیو ځای دی. څوک خپلې لوڼه مطلب لیکل غواړي یو کالج ته نو هغې د سوپیریر ته راشي، ځکه چې دلته موږ ډېر زیات سیف یو. موږ ته دلته کې هېڅ هم داسې نه فیل کېږي چې کوم کالجونو کې هلکان جینکۍ پرېږدي، دلته داسې هېڅ هم نشته دی. او د دې ځای ټیچرز ډېر زیات پروفیشنلز دي، د سټوډنټ ډېر زیات عزت کوي او هر سبق ماحول سره دا ډېر زیات ښکلی دی. ټیچران نه مطمئن دي. بل بجلی جنریټر یا ګرمي وي که نه، اکثر بلډینګونه خو ډېر ښکلي وي خو دننه کار نه کېږي. نو سوپیریر کالج دغه څه ورکوي سهولت؟ سر دلته کې سولر پینل دی، موږ ته داسې څه مسله نشته دی. خالپو هم دلته دې پرې خپل و که نه؟ یس دې خپل اوس تاسو ډیلي ځای راځئ او کوم فیس چې ورکوئ یا نو هغې باندې تاسو خوشحاله یئ؟ یس سر موږ خوشحاله یو ځکه چې دلته ډېر سټوډنټس ته سکالرشپ میلاویږي. څوک غریب سټوډنټس وي نو هغوی سره هم سر کنسیشن ډېر زیات دی. تاسو هم په سکالرشپ راغلی که نه؟ یس سر زما 85% او نو ورور زما برادر هم دلته کې راغلی دی. ښه دلته کې دی ډېره